بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علی نور وزیر کتن کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کې موجود یم. نن بعد پارلماني ممبرانو سره چې کوم د ترهګرۍ خلاف اپریشن دی پاغه باندې به خبرې کوو چې آیا ترهګرۍ خلاف اپریشن د مسلې حل دی او کنه او د سره سره چې کوم یو څو ځله اپریشنونو باوجود ترهګري ختمه ولې نشوه د ترهګرۍ د نه ختمېدو وجه څه ده او د سره سره خیبر پښتونخوا چې کوم بیا خاص کر باجوړ وزیرستان خلکو ته د اپریشن په حواله سره دوی پیغام سلاري په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د ترهګرۍ د ختمې حل په اپریشن کې وګوره یس اینڈ نو دا چې کوم دهشتګردي ده که نه د دې اټس ا ملټي فیسډ پرابلم دی کې جنون ایشوز هم دي او دی کې نان جنون ایشوز هم دي. تاسو به هغه چې ګورئ که نه یو ویل سی د هول سپیکټرم هغې سپیکټرم کې تاسو سره داسې کسان به وي چې هو نیډز ټو بی ټریټډ فورسفولي او داسې کسان هم دي چې د هغوی جنون پرابلمز دي. یو نیډ ټو سیپریټ دم and address it multi-faceted problems. او دې کې negotiations به څنګه چې سن فن او د آئی آر اے سره شوی څنګه نور ځایونه کې شوی. So you have to really sit, understand and genuinely you have to do چې خالی به زه دا کوم او it can look چې دا ټیک شو ارڅه دی خو it will be very short lived. You don't want that short-lived solutions. You have to make sure چې زه چې کم شی ګورم هغه د دې چې مطلب دورس نتایج پکې دا نه دی چې لس ورځو لپاره هر څه ټیک شو هغې نه پاس بیا شروع شو. مونږ یویش یا دویش مونږ دا اپریشنز کړي دي د هغې څه آوټ کم دی. دا چې کوم الزام لګي د ترهګرۍ په پی ټي آی لګي چې تېره حکومت کې دا هر څه شوي دي واپس مطلب نه د دروغ وایي. وګوره داسې و چې دا چې کله کیبنٹ کې عمران خان کیبنٹ کې 2021 کې دا نومبر 2021 کې یا سمویر اکتوبر 2021 کې داسې هغه شوی و مطلب اٹ واز پریزنټډ بای د چیف آف آرمی اسٹاف د دین باجوا. هغې وخت کې مراد سعید یو څو کوشچنز کړی و وایي چې تاسو دا ریپیټریټ کوئ ډیډ یو آسک 80,000 عام فورسز پیپل چې کم پکې شهید شوي دي د هغې فیملیز نه تپوس کړي دی. دا اے پی ایس والا چې کم بچي چې کم شهید شوي دي د هغې مور پلار او هغې فیملی نه تپوس کړي دی. اے این پی والا چې کم د پولیټیکل چې کم پکې هغه شوي دي د هغې نه تاسو تپوس کړي دی. There were so many questions, 6 or 7 questions that Murad Saeed asked. او بیا د کیبنٹ کې عمران خان دور کې کیبنٹ کې it was disapproved. In the cabinet it was disapproved. بیا ړومبنې چې کوم هغه جون 2022 کې اسحاق ډار یا جولای 2022 کې اسحاق ډار تلو افغانستان ته یاد دي شي. that was the first one. هغې نه پس بیا سپټمبر I think mid سپټمبر یا لیٹ سپټمبر 2022 کې فرسٹ ٹرانچ راغلی و. بیا اکتوبر لاسٹ سپٹمبر اینڈ فرسٹ اور سیکنڈ ویک آف اکتوبر بیا دا شوی و او بیا پکې نومبر 2022 کې شوی نو دا ټول چې کم شوی پی ټي آی ذمہ دار نه پی ټي آی نه دیو دروغ وایي په پی ټي آی ټایم کې دا راغلی و کیبنٹ کې او مراد سعید اینڈ ایوریبډي. مراد سعید تاسو ته پته دی سپټمبر اکتوبر کې هغې امن مارچ هم ویسیو که نه چې پی ټي آی په دې کې به نو مونږ به د دې مخالفت به ولې کړی و. ذمہ داري بیا څوک شو مطلب موجوده حکومت خو تاسو ذمہ دار ګڼي؟ نه دا موجوده حکومت دی او د هغې ټایم والا چیف آف آرمی اسٹاف دی. everything happened at that time. PDM won and Bajwa they are directly responsible. تاسو داسې وکړئ که نه تاسو لږ هغه منټس آف د میټینګ وباسئ که نه تاسو لږ وګورئ دا ټول څه شوي و تاسو ته به پته ولګي. خلکو خیبر پښتونخوا کې ګیله د پی ټي آی نه د خان صاحب نه ده او دې نه علاوه چې کوم یو څو اپریشنونه د دهشتګردۍ خلاف وشو کامیاب نه شو وجه څه ده ستاسو په خیال باندې؟ دا چې کوم اوس وګورئ هغه پرابلم کمپلیکیټډ پرابلم دی. دې لپاره یو هیو ټو اډرس اټ وایزلی. مطلب سوچ به کې په هغې باندې هر څه به کې بیا به دا کې به هسې نه کېږي. وګورئ ما ته دا وایم دا چې تیل هغه سمګل کېږي ایران نه هغه په لوښو کې خو نه کېږي که نه هغه یو لوی ټرک کې به وي که نه 16 ویلر او دا به وي چې دا تا ته نه ښکاري نو بیا نور به څه ویم.
کچھ جہاں پر بیماری ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کوڑی دوائی پھر کرنی پڑتی ہے اور خدا نخواستہ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، جس طرح ہماری باڈی میں ہوتا ہے. اور جہاں پر پیراسیٹامول سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے ہر کسی کی کہ پیراسیٹامول سے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ بیماری سیریس ہو دین یو ہیو ٹو گو فار دی آپریشن. آپریشنوں کے باوجود دہشت گردی کے نا خاتمے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دہشت گردی اب تک آپ کے خیال میں ختم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، برادر بھی کہتے ہیں، مسلم برادر ملک، لیکن وہاں سے اگر دہشت گرد یوں آئیں گے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر اس طریقے سے سخت نہیں ہے جس طریقے سے ہمارا انڈین سائڈ پہ سخت ہے. انڈین سائڈ پہ تو پتا بھی آتا ہے، پرندہ بھی آتا ہے تو اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اس بارڈر کا سختی کا یہ فائدہ ہے. انڈیا پاکستان بارڈر میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ نہیں کبھی سنا. ہمارا افغانستان کا جو بارڈر ہے ہمیں سیل ٹائٹ کرنا پڑے گا. یہ ٹائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ٹائٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹائٹ وہ اگین اس میں بھی ایک پرابلم ہے. ٹائٹ کرنے میں ہمارے وہاں پر رشتہ دار رہتے ہیں، فیملیز وہاں پر رہتی ہیں. ٹائٹ کرنے سے ایک بڑا ان کے لیے بھی پرابلم آئے گی. انڈیا میں بھی رہتی ہے. نہیں، وہ مسئلہ نہیں، انڈیا والا مسئلہ اور ہے. وہاں پر تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ ادھر تو روزانہ آ رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک انڈین بارڈر یہاں کے بارڈر سے تھوڑا پالیسی وجہ ہو سکتی ہے. پالیسی یہ حکومت لیول پہ ہوگی کہ ہمیں افغانستان کا بارڈر اس طریقے سے ہم سیکیور اس طرح ٹائٹ نہیں کر سکتے جس طرح ہمارا انڈیا کا ہے. پختونخوا پھر خاص کر بجاور وزیرستان کے لوگوں کو آپریشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ اپنے ارد گرد ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی اس طرح کے آؤٹ سائڈر لوگ ہوں ان کو ہمیں اپنے گھروں میں پناہ نہیں دینی چاہیے. مہمان گیری کے جس طرح لوگ آ جاتے ہیں، وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل. آیا د ترهګرۍ خاتمه په اپریشنونو کې ده؟ اپریشنونه خو 12 اپریشنونه تر اوسه پرې شوي دي. ما سره کاپي ایښې ده، یو نوم به درته والم. اپریشن چې حل نه دی، مذاکرات هغه هم د افغانستان سره، مذاکرات هغه هم د چاینا سره، مذاکرات هغه د رشیا سره، چې دا درې ملکونه کېنوي دا به پخپله انشاءالله ټیک شي. او بل دا دی چې اوس موږ ته یو جنرل نیازي راغلی دی، آی جی اف سی صدرن ریجن بای ګارډ زما خو اورز په سپین کې راغځي کې د سره غو میټینګ وو، نور هم موږ مشران راغلي وو. او د خبرې چې ما واورېدلې ما چې موږ ته داسې افسران پکار دي لکه دا نیازي صاحب چې دی ریلی زه هغه ته چیف ته لیټر هم د صفت ورته لیکم. نور به ما موږ د قبایلو پرابلم به وي پې کې، نو زه اوس لیټر ورته لیکم چې یار داسې جنرالان راپوسټ کوله که دا خلک یار چې کومه خبره به موږ ورته کوله بالکل زه در سره اګري یم چې نه به ډرون حملې وي چې په کوم کور کې بچي وي ښځې وي که طالبان وي بیا به یې موږ ډرون حمله نه کوو، او نه به کرفیو وي، صرف دفعه 144 به وي، به هم د یو لیمیټډ ایریا پورې به وي. بیا انشاءالله موږ په نیګوسیشن چې کامیاب یو. د خپل ملک د مفاد لپاره هر قسم فیصله پکار ده، خلکو ته مطلب تحفظ جان و مال. چې دا ما ته وویلو چې بھائی دا درې ملکونه دي، افغانستان دی، چاینا دی او رشیا دی، دغه سره کینی یار چې دا خلک راغه کی کنه. موجوده تاسو ته لګي چې پاکستان به د چا سره په دې باندې مذاکرات وکړي یا مذاکرات پاکستان تیار دی؟ چې مذاکرات نه وکړي بیا به تباهي وي. مذاکرات به کوي اخر چې کوم جنگونه شوي دي، څه جګړې شوي دي، په کلي کې د جګړه وشي که نه خو هغه د مرکه کېږي، جرګه کېني، نو بغیر به جرګې کېناستون نه بله طریقې نشته دی. او طریقې دا دی چې د ما د روغ چې افغانستان دی، چاینا دی، رشیا دی. واحد دا حل دی؟ ما په نظر کې کېدای شي تا په نظر کې بل شی وي، خو ما په نظر کې خپل د پاکستان په مفاد کې زما چې دا درې ملکونه دي. خیبر پختونخوا خصوصا بیا بجاور وزیرستان خلکو ته د اپریشنونو په حواله باندې پیغام څه لري؟ یاره انشاءالله تعالی موږ ته چې دا کوم آی جی اف سی سره چې کوم موږ میټینګ وو بل چې نو اپریشن نو ډسپلیس اپر کې دا خو د سدرن ډسټرکټس هغه د آی جی اف سی دی ویل چې نو مو ډسپلیسمنٹ هیڅ ډسپلیسمنٹ به نه کېږي، هیڅ هغه به نه کېږي. ډرون به هغه وخت کېږي چې څه وخت موږ 100% شیور شو چې دلته تناګر دي. نو ویل چې نه به په بچیان ولو، نه به په کلي هغه کوو، نه به کرفیو وي، صرف چې کوي په یو لیمیټډ ایریا کې به دفعه 144 وي. موجوده چې کوم اپریشن یا چې کومې خبرې کېږي هغه هم تاسو ته داسې لګي چې دا به هم د کوم مخکې اپریشنونه شوي دي هغې شانتې به وي یا بلا تفریق کاروایي به کېږي؟ یاره بلا تفریق کاروایي خو نشي کېدی، ویل چې دا پوره نتلي دي، پوره نتلي دي. بهرحال نیګوسیشن
the only hell is negotiations. With Afghanistan, China and Russia. آیا د ترهګرۍ حل په اپریشنونو کې دی؟ بالکل نه دی. اپریشن کله هم مخکې نه علاج دی د ترهګرۍ او نه اوس دی. افغانستان سره په دې باره کې خبرې کول پکار دي. که حکومت پاکستان کولی شي ودي کې ګنې صوبایي حکومت یو کال مخکې دا خواهش ښکاره کړی دی چې مونږ قبایلو مشران علما دا ولیږو او د افغانستان حکومت سره خبرې وکړو. هلته چې کوم خلک ناست دي د هغو سره خبرې وکړو. هر څومره هم چې زورونه وشي اپریشنونه وشي د دې حل به آخر بیا په خبرو او په کېنستلو باندې. یو څو اپریشنونو باوجود ترهګري نه ختمه، ستاسو په خیال باندې وجه څه ده؟ یو لوی د اعتماد فقدان دی. د سیکورټي چې کوم ادارې دي د هغوی د پالیسیانو په هکله باندې او د قبایلي عوام په منځ کې څو پورې چې د عوامو او سیاسي سپورټ نه وي هغې پورې دا قسم اپریشنونه نه کامیابېدی شي او نه د هغې څه نتیجه راوتی شي. د ختمې حل په اپریشن کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې کومه خبره په مسله په جرګو مرکو او په خبرو باندې نه حل کیږي نو بیا زما په خیال دی هغه هم چې د کله د پاکستان عوامو ته د پاکستان دغه ته دغه شي نو بیا هغه وخت کې اپریشن وي. یعنې هسې خو زما خیال نه دی چې په اول خو د پښتو لحاظ سره که مانه د پوس کې نو په جرګه مرکه اول به جرګه مرکه خبرې په اترو باندې به کوشش وکړې که هغه نه کېږي او یو سړی ټوپک در پسې راولي نو هغه وایي جنګ. اپریشنونو نتیجه ستاسو مخامخ ته یو څو اپریشنونو باوجود ترهګري نه ختمېدو وجه څه ده؟ ګوره یو کار دی داسې چل دی او رښتیا را باندې ولې وې ستا په دلته د پنجاب کې شته دا مسله خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې ده که نه. ستا په خیبر پښتونخوا کې پټرول شته، سره شته، ستا په هغې کې ماربل شته، خو دا ټوپک هم چې څوک رالي نو خو هم پښتون دی که نه. خفه کېږه مه نو یو بل پسې تاسو ټوپک یو دا یو دهشتګردین په خپله مونږ امن خرابو او مونږ بل انوایټ کوو. رښتیا را باندې که تاسو بیا خبرې کوئ نو تاسو وایي چې اپریشن به هر هغه ځای کې کېږي چې کوم ځای کې بې امني وي. په خپلو کې کښېنئ او دغه وکړئ چې په مونږ به په پاکستان په خاوره باندې حملې په یو بل باندې نه کوو او هېڅ به هم نه دغه ني قانون مطابق به چلیږي نو بیا نو امان خراب صورتحال تاسو هم د سرو د مدنیاتو خبره وکړه وجه ده؟ هسې ما هغلته ستا د 40 کالو نه ستا د 1975 نه بلکې 70s نه اوسه پورې ستا کله نه دغه شروع شوی دی چې د اوس دا 2025 د ختمېدو کې دی. ټیک شو ورور مې ته ما په دې پوهېږه دهشتګردۍ ستا روزانه پولیس شهید شوی دی، ستا عوام شهید شوی دی، ستا د سکول بچي شهیدان شوي دي، ستا اف سی ستا رینجر ستا فوجیان کم یو سړی ستا سیاسي لیډرشپ نه دی شهید شوی. آیا د ګوره دې ته به نه ګورو د کمې پارټۍ کم یو لیډر دی چې هغه نه دی شهید شوی یا د هغې ورکر دی چې نه دی شهید شوی. زما په خیال د عوامي نشنل په خیبر پښتونخوا کې عوامي نشنل پارټۍ هم د جمعیت علما اسلام د پیپلز پارټۍ هم د جماعت اسلامي د دې ټولو شهیدان شوي دي. زما په خیال په شیرپوخان هم حمله شوې ده، د هغه په زویم شوې ده. نو کم یو پاتې دی. خیبر پښتونخوا خو ټوله اوس هم دغه دی حالات خو ټولو کې زیات خراب هم زموږ خیبر پښتونخوا کې دي. جان و مال تحفظ ذمواري خو د ریاست ته بالکل قانون زه خو ورته وایم چې عدالت ته ګوره که پولیس ونیسي نو عدالت کې پرېږدي. هغلته نه دا تپوس پکار دی که نه چې تا ولې پرېښه. دویم دا خبره چې بیا یا دا چې کم سړی یې ومنیسي نو هغې ولې داسې دفات ورکړي لګوي چې هغه پرېږدي. آیا د ترهګرۍ خاتمه په اپریشنونو کې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه دا خو موږ نشو ویلی ځکه چې دا کوم یو طریقه کار دوی روان کړی دی نو زما خیال په دې باندې مشکل دی چې په دې طریقه باندې ترهګري ختمه شي ځکه چې دا چې دی دا اصل کې خبره دا ده چې دا کم خلک دي هغه معلوم شو خلک لاړل مذاکرات یې وکړل د هغې سره خبرې اترې وکړې هغه ښکاره ناست دي بلکې دا یو خاص ایریا باندې دي نو پکار دا ده چې هغه دوی د هغې خلاف کاروایي وکړي او باقي علاقه خلک چې کوم دی نو ډسپلیس کېږي نه هغه
آی ډي پیس کېږي نه، هغوی په خپل کورونو کې ناست دي، ځکه چې ډېر زیات تکلیف دی، خصوصا په خیمو کې، په تنبوانو کې، په کم ځایونو کې چې د کور نه سړی را په هغه شي تاسو په خپله سوچ وکړئ چې هغه به محتسرین په مختلف کیمپونو کې پاتې کېږي. او داسې ده چې ما خو تاسو ته وویل چې دا خو چې څومره هم د چا ډېر زیات بېکار هم کور وي که نه، خو هغه خپل کور چې ته پاتې کېږي نو هغه ډېر زیات پریشان وي، ځکه چې هغه خپل سامان وي، د هغه خپل حساب کتاب وي، د هغه خپل لوښی لرګی پتیلۍ سامان وي، نو هغه ته هر څه ګډوډ شي. هلته کې بیا نه د پخلي سره تنظیم داسې کېدی شي نه دغه کېدی، ځکه چې دا خپل سړي وړوکی کور دی خو هم ورکوټی غوندې کچن نشته، او په هغې کې خپل سامان مستقبل زر راوالي چې پخلی وکړي او بیا پلیټونه او لوښي راوالي پکې وخوري. نو په دې کې زما خیال دی چې ډېر زیات تکلیف دی، نو مهرباني دې دا وکړي چې کم از کم دا خلک دې راوباسي نه، او په هغې سره داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې په هغې کې هغه خلک چې کم دی نو هغوی د هغې سره هلته کې په هغه ځای کې مقابله. صاحب یو څو اپریشنونو باوجود ترهګري ختمه ولې نه شوه؟ د ترهګرۍ نه ختمې وجه څه ده ستاسو په خیال باندې؟ نو زما خو دا خیال دی چې لکه د دې طریقه کار غلط دی، چې دا څنګه دوی وایي نو هغه شانتې غلط دی. په کار دا ده چې په دې وخت کې دوی څنګه چې دا تاسو وایي چې دې کې تقریبا 22 دغه وشو که نه اپریشنې وشوې، او په دې 22 اپریشنو کې لکه مثال کې د اوسه پورې کامیابي حاصله نه شوه. ښکاره خبره ده چې په دې کې فرق دی، غلطي ده پکې، په کوم ځای کې ده هغه به هغوی ته پته خو کېدی شي چې په هغې باندې هغوی صاحب ضرب عضب شانتي اپریشن هم وشو په شمالي وزیرستان کې، او نن هم هلته کې خلک در بدر دي، ترهګرۍ ښکار دي. نو ستاسو په خیال باندې د ترهګرۍ حل څه دی؟ آیا پالیسي یا بلا تفریق کاروایي؟ بالکل پالیسي هم بدلول دي، د ګاونډیانو سره خپل تعلق هم برابرول دي، او کاروایي خو به خامخا ځکه کېږي چې حکومت ته سټیټ ته خو خبره ده چې هغه هم په هغه طریقه باندې پکار دی چې څنګه طریقه کار دی. لکه موږ دا وایو چې په هندوستان باندې یا په بل ملک باندې غټې اټومي طاقت سره موږ په 4 ورځو کې هغې سرنډر کولی شو که نه، نو کم از کم پکار دا دی چې دوی خو دومره ورځې تېر شوې، 40 کاله تېر شو، 10 کاله 20 کاله تېر شو، اخر په دې وخت کې خو کم از کم پکار و چې اوسه پورې دا ختمه شوې. پښتونخوا بیا خصوصا بجاوړ او ورسره وزیرستان خلکو ته د اپریشنونو په حواله باندې پیغام څه لري؟ د هغوی په حواله باندې دا ده چې یاره هغوی د خپل مستقیم استقامت دغه کوي، او په هغې باندې دوی خپل خبره باندې موقف باندې اوس هم ولاړ دي، هغوی په هغې باندې کلک اوسېږي او یو بل سره تعاون وکړي. کم خلک د په دې باندې هغوی پوهېږي چې دې نه بغیر اخوا چې کم دی راایستل د هغې اخوا هغه لرې کم حصه پکار ده چې هغه خلک دغه شي لکه معمون دی او علاقه ده په هغې کې خامخا 2-3 کلو کې دا مسله ده، نو پکار ده چې هغه خلک د هغې سره تعاون وکړي او د هغې سره یو داسې طریقه کار جوړ کړي چې هغوی له هم یو سهولت جوړ شي، او مخکې مطلب دی چې دا کار هم ختم شي. د ترهګرۍ د ختمې حل په اپریشنونو کې دی؟ اپریشنونه خو مونږ ډېر وکړله، مونږ ته د ریزلټ هم لږ پته ولګي چې آیا د دې نه مونږ ته څه ملو شو. نو اخر د اپریشنونو به تر کومه پورې روان دي؟ زموږ نه هم خلک سوال کوي چې دا اپریشنونو څه حل عمر ووتو که نه؟ اپریشن چې دی وی چې د اپریشن د دې حل دی، نو مونږ ته د لږ څه حل هم وښیي. تقریبا 3 دهایانې وشوې چې دا دغه روان دي، اپریشنونه روان دي. نو د دې نه خو صرف مونږ در بدر شو، زمونږ ښځې چې زمونږ داسې پردهدارې ښځې دي چې هغه د کور نه وځي، هغه ووتلې او زمونږ کورونه لوټي شو، زمونږ کاروبارونه ختم شو، زمونږ خلک بېکوره شو. نو آخر تر کومې به مونږ کډې په هم در بدر نو خو دغه وایو چې مونږ به آخر تر کومې پورې کډې په کډې ګرځو. نو د دې اپریشن دې مونږ ته څه حل وښیي نو مونږ به هم سپورټ کړو. ترهګرۍ د اپریشنونو سره د نه ختمېدو وجه څه ده؟ ستاسو نظر څه دی؟ زه وایم چې د دې غټه وجه دا ده چې د دې اختپارات کومه مضبوطه پالیسي چې ده هغه نه جوړېدل دي، او هغې کې د عوامو اواز نه دی شامل کېدل. پکار دی چې موږ د پارلیمنټ نه د دې لپاره پالیسي جوړه کړو، او د پارلیمنټ د کومې منتخب عوامي نمایندګان دي د هغوی اواز، سیاسي ګوندونو اواز او سیاسي خلکو اواز په هغې کې شامل کړو، نو هله به دا پالیسي کامیابه شي. که نه دا پالیسي د باره په موږ مسلط کېږي نو دا ممکن نه ده چې مونږ د دې ملک نه ترهګرۍ ختمې کړو، زمونږ د ملک معیشت ښه شي، زمونږ د ملک حالات ښه شي. نو دا ناممکنه ده چې څو پورې سیاسي جماعتونه په دې پالیسو کې نه شامل شوي، نو دا ممکن نه ده. خیبر پښتونخوا بیا خصوصا بجاوړ وزیرستان خلکو ته د اپریشنونو په حواله باندې پیغام څه لري؟
نو دا خو دغه خبره ده. زه اول خو زه وایم چې زمونږ صوبایي حکومت له پکار دي چې هغه په دې کې خپل رول ادا کړي. زمونږ صوبایي حکومت وایي یو څه او کوي بل څه، نو دا د هغې ناکامي ده. نو زمونږ له هغې لم رول پکار دی او زمونږ خلکو لم پکار دی چې زمونږ د داسې خلکو انتخاب وکړو چې د هغې د بهترۍ دپاره څه اقدامات وکړي. نو که وګورئ نو د 14 کالو راسي په موږ داسې خلک مسلط دي چې زمونږ د عوامي خلکو دپاره یې څه یوه منصوبه، څه یو اقدام، څه یو پالیسي هم داسې نه ده راوړی چې د هغې پکې څه د بهتري وي، د هغې پکې څه ترقي وي، د هغې لپاره پکې څه د امن پیغام وي. وایي یو څه او کوي بل څه، او د هغې د اختیار د وفاق سره دی یا د صوبې سره؟ د دواړو سره دی. که صوبه سره دغه نه متفق نه وي نو د هغې نه بغیر نه کېږي. زه خو دا وایم چې مونږ صوبه په دغه کې فاټا کې ضم کړې ده، فاټا مونږ په صوبه کې ضم کړې نه ده، ځکه چې که مونږ د کوم اف سی آر ختمولو دپاره مونږ فاټا ضم کوله، خو مونږ اف سی آر په ټولو صوبه باندې دغه کړې. سیول ریګولیشن ایکټ چې کوم مونږ په ټول صوبه کې نافذ کړی. حکومت چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د دوی حکومت دی، په یو خوا باندې دوی د اپریشن مخالفت کوي او بل خوا چې کوم د دوی مطلب کردار دی په هغې باندې ستاسو رایه څه ده؟ همدغه وایم که نه چې سیول ریګولیشن ایکټ چې دی په ټولو صوبه نافذ دی. دا چا نافذ کړی دی؟ د صوبایي حکومت نافذ کړی دی او په هغې تحت باندې هغې د اپریشن اختیار ورکړی دی. په د هغې کمشنرانو هلته کرفیو لګولې ده، نو هغې هلته کې د اپریشن اختیار ورکړی. نو تاسو څنګه ویلی شئ چې د صوبه د دې نه دغه نمبر د زما ده هغه په دې کې شامل نه ده؟ نو زه وایم چې دا هغې پکې مکمل شامل دي. که تاسو وګورئ په 30 باندې زما وزیر اعلی یو دغه ورکوي بیان ورکوي، په 31 جولای باندې بل بیان ورکوي چې نه زه سپورټ کوم. نو د دې نه زه څه دغه والم؟ آیا صوبایي حکومت سره ستاسو په خیال باندې اختیار دواړه شته؟ نو دا خو د هغې په خپله سوچ وکړي چې نشته ورسره اختیار نه ولې ناستي، 14 کالو راسې ولې ناستي چې اختیار ورسره نشته نو بیا دې پرېږدي که نه. گردی کے خاتمے کا حل آپریشن میں؟ بالکل جی. دیکھیں جہاں بھی کوئی ایسے گروہ جب پیدا ہو جائیں جو انتشار پھیلائیں یا اپنے ملک میں حالات کو خراب کریں تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ تو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی تو اچھی بات نہیں ہے. اسٹیٹ تو ہر کسی کی ماں ہوتی ہے اور انشاءاللہ اب جو حالات ہیں اس میں جنرل صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ اس حوالے سے ملک کو بالکل کلین اور صاف کرنے کو اس نے ہر فورم پہ وعدہ کیا ہوا ہے اور ہمیں تسلی ہے کہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی ایک دن ختم ہوگی. کی ماں کی آپ نے بات کی تو اسٹیٹ کا ماں والا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آج ہمارا پاکستان کا جو نام ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا روشن کر دیا ہے اور پوری دنیا پاکستان کی پاسپورٹ کی اب قدر ہونے لگ گئی ہے. پاکستان کی جو ہماری پاک آرمی ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہوا اور اس کے ساتھ ہمارے سارے پاکستانیوں کو اس سے مطلب ہے کہ ہمیں جو پرواز ملی ہے. آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں تمام ملک آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور خاص کر کشمیر کا جو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا تھا اور کشمیری ہم بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ پاکستان رہا ہے. اب آپ دیکھ لینا کہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ کشمیر ایسی جگہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس خطے میں ایشیا میں کوئی امن نہیں آ سکتا. تو انشاءاللہ صاحب کئی آپریشنوں کے باوجود دہشت گردی ختم کیوں نہ ہوئی؟ دہشت گردی کے نہ خاتمے کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی ختم تو ہو چکی تھی لیکن اپنے ملک کے اندر جب ایسے لوگ بیٹھے ہو نا جو ملک کے لیے غداری کے لیے ہر وقت تیار ہوں تو وہ ان کو راستے دیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اب غداروں کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. پاکستان کی جو پرواز ہے اب ایک ترقی یافتہ ملک میں جا رہی ہے. تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے انشاءاللہ پاکستان میں مہنگائی پر کنٹرول، کرپشن پہ کنٹرول، انشاءاللہ تعالی آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی خوشحالی کے دن. وہ لوگوں نے کیا وہی ذمہ دار ہے یعنی پالیسی کو تبدیل کرنی چاہیے؟ نہیں جی، پالیسی تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور اس دفعہ والی پالیسی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ایک امن کا گہوارہ ہوگا. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپریشنوں کے حوالے سے، خاص کر بجاور وزیرستان کے لوگ؟ دیکھیں جی، اب اگر حالات آپ دیکھیں کوئی بندہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا اور اے دن جو حالات ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے عوام کو. آیا د ترهګرۍ د ختمې حل په آپریشن کې دی؟ بالکل نه دی. او که د ترهګرۍ د خاتمې حل په آپریشن کې وی نو دا 22 آپریشن دی. د دې نه مخکې په باجوړ کې 4-15 آپریشنز مخکې هم شو دي د 2005-8 نه واخله تر ننه پورې.
او دغسې په خیبر پښتونخوا کې دا 22 اپریشن دی چې روان دی. د ترهګرۍ حل صرف دا ده چې وفاقي حکومت ریاست په خپل پالیسو باندې نظرثاني وکړي. پردي جنګونه چې دي هغه خپل خطې ته نه راوړي. د پردي جنګونو زمونږ عوام زمونږ خطه چې دی دا د هغې ښکار نه کړی شي. د افغانستان سره زمونږ ښه تعلق پکار دی او پکار دا ده چې زمونږ کم ایشوز دي زمونږ کم مسلې دي پکار دا ده چې د هغو سره ټیک اپ شي او په هغې باندې یو جرګه لاړه شي او دوی غواړي چې ترهګر د هغه سایډ نه راځي. کراس بارډر تروریزم دی د افغانستان نه ترهګر راځي نو دا د چا ذمہ داری ده؟ ته لګي چې دا ټول به سره کینی د مفاداتو لپاره د خلکو د خیر خواهی لپاره؟ ولې به نه کینی جي؟ نیشنل اکشن پلان په آرمی پبلک سکول چې کله حمله وشوه ټول سیاسي ګوندونه کې نه ناستو. عمران خان دلته کې په درنه باندې و 26 ورځ وه د هغې د درنې 126 وه. خو تاسو وینئ چې هغه درنه هم ختمه کړه او هغه لاړ د عوامو د مفادو دپاره په هغه نیشنل اکشن پلان چې جوړېدو په هغې کې حصه واخېسته. نن هم ټول سیاسي ګوندونه دې ته تیار دي. نن هم د پاکستان عوام غواړي چې سیاسي ګوندونه په دې مسله باندې د سیاست نه بالاتر سیاست دې په دې خبرو څوک نه کوي. د سیاست نه بالاتر د خیبر پښتونخوا د عوامو دپاره د پاکستان دپاره پکار ده چې دوی کینی او په خپلو پالیسو کې بدلون راولي. خیبر پښتونخوا بیا خصوصا بجاوړ وزیرستان خلکو ته د اپریشن په حواله سره پیغام څه لري؟ زه زمونږ د دې زړه نه وینې ساسي موږ ته افسوس دی. یوازې د باجوړ نه پرون نابله ورځ زما په حلقه کې پاپردیر کې 3 پولیس چې دي نو دا شهیدان کړل شو. دا ټارګټ کلینګ کې شهیدان شو. دغسې په لوړ دیر کې په ټول خیبر پښتونخوا کې چې دی اور لګېدلی دی. څومره زمونږ خلک چې د اپریشن نه متاثره دي زمونږ ورسره همدردۍ دي او موږ انشاءالله د هغې چې څه ضروریات دي د صوبایي حکومت د طرف نه مرکزي حکومت به خپل رول په دې کې ادا کوي. خو به هرحال هغو دې د صبر نه کار واخلي او په اتفاق و اتحاد سره د سیاست نه بالاتر یو قامي تړون پکار دی او د خیبر پښتونخوا په دې خاوره چې کومه ترهګري ده 15 زره خلک چې د زموږ شهیدان کړه شو دا یو غټ تعداد دی. نن هم خلک محفوظ نه دي. نن هم خلک محفوظ نه دي. نن هم خلک د ترهګرۍ ښکار دي. موږ مطالبه کوو چې زر تر زره دي دا ملیټري اپریشنز بند کړی شي. زر تر زره دي د سټیک هولډر سره د ټول سیاسي ګوندونو سره دغه علاقې د عوامو سره جرګه وکړی شي او په هغې کې یو لایحه عمل توی کړی شي چې یاره په څه طریقه باندې موږ د خپله خطه د خپله خاوره د ترهګرۍ د دې اور نه بچ کړو. کیا دہشت گردی کے خاتمے کا حل آپریشن میں؟ جی بالکل آپریشن میں بھی ہے لیکن صرف آپریشن سے ہی کام نہیں چلے گا. اس میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے پھر وہاں سے ایڈمنسٹریٹو کچھ چینجز بھی کرنی چاہیے اور پالیٹکس بھی نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے جس سے امن لانگ لاسٹنگ امن پیدا ہو. کئی آپریشنوں کے باوجود دہشت گردی ختم کیوں نہ ہو سکی؟ نہ خاتمے کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا خاتمے کی وجہ جو مختلف گورنمنٹس ان کی جو ایک یونیفارم پالیسی نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا اور خصوصاً بجاوڑ وزیرستان کے لوگوں کو آپریشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپریشن تو کوئی نہیں ہوگا لیکن کوئی ٹارگیٹڈ اگر کہیں ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور جہاں اگر یہ دہشت گرد آ کے کسی علاقے میں رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو نکالنے میں جو حکومت کی مدد کریں. امان کی خراب صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور لوگ آپ کا بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ آواز نہیں اٹھا رہے، وہاں پہ لوگوں کے درمیان میں آپ نہیں ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ تو تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یہاں ہمارے ایک کمیٹی تشکیل کی تھی امیر مقام کی قیادت میں. ہمارے یہ تمام فاٹا کے جو ایکس MNAs اور سینیٹرز تھے، ہم نے میٹنگ کی اور اس میں مختلف ایشوز فاٹا کے یہ اصلاحات کے حوالے سے، انضمام کے حوالے سے. میں نے کہا کہ انضمام کے حوالے سے تو اصلاحات کے حوالے سے تو ہم نے 70 سال تاریخ چلائی ہے،
तो किसी ने कहा कि यह सिस्टम सही नहीं था पहले वाला सिस्टम। मैंने कहा कि सिस्टम कोई भी ख़राब नहीं होता, असल ख़राबी हमारे यहाँ है, सिस्टम को हम ख़राब करते हैं। तो मैंने कहा कि जो बनाने वाले हैं होते हैं वो बहुत सोच समझ के साथ सिस्टम बनाते हैं। मैंने कहा कि प्रेजेंट टाइम, मैंने कहा कि ट्राइबल बेल्ट की यही स्टेटस है कि सुबह जो घर से निकलते हैं उसकी चाहे माँ हो चाहे उसकी बहनें हो, वो सारा दिन यही सोच में और यही इंतज़ार में होती है कि वो सही सलामत आएगा या उसका जनाजा आएगा। तो मैंने कहा कि आज हमारी माँ ये बहनें रो रही है, हमें और कोई फ़ंड की कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज ना हो, मेरी जान महफूज ना हो, तो मुझे डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, उस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होगा। तो अभी भी मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई है कि ऐसे हालात है कि ऐसे हालात मेरे ख्याल में पाकिस्तान या सिवाय फ़लस्तीन के, मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी में मुसलमान ममालिक के अंदर इंटरनल मैंने कहा कि इतने हालात ख़राब नहीं होंगे जितने हमारे मुल्क में, और वो भी प्रेजेंट टाइम, और वो भी ट्राइबल बेल्ट जो मर्जर शुदा अज़ला है। तो ये मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि हमें यूनिटी, अब प्रेजेंट टाइम असल में जो हम जिस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ये अमन की ख़राब सूरत हाल की, अमन और अमान की ख़राब सूरत हाल की बेहतरी की आपको उम्मीद है या वज़ीरिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? क्यों, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे पास, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पाकिस्तान की एक ऐसी स्टेटस है कि अमेरिका भी हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और अल्लाह ताला से हम मज़ीद भी यही दुआएं मांगते हैं और यही हमारी तमन्ना है कि अल्लाह ताला हमें वही रास्ता, उसी रास्ते का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। लोग नकल मकानी कर रहे हैं, अज़म वर्षक के हालात का आपको पता हो? जो रास्ता आपने इनाम किया है, जो रास्ता आपने यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता, न रास्ता वो जो अल्लाह के हज़ाब में मुब्तला है, न गुमराह। इलाही हमारा यही हमारी दुआएं कबूल फरमा। अमान की ख़राब सूरत हाल का वज़ीरिस्तान में ज़िम्मेदार कौन है? ये गवर्नमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है और किसकी हो सकती है? वफाकी या सूबाई? हमारे अपने इलाके की जो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो जिरगा सिस्टम है, लेकिन वो जिरगा सिस्टम वो पुराना जो ज़माना था, वो ज़माना और प्रेजेंट ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो प्रेजेंट टाइम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। क्या दहशतगर्दी के खात्मे का हल ऑपरेशन में? ऑपरेशन में बहरहाल ये तो गवर्नमेंट हमसे बेहतर समझते हैं, चाहे वो ऑपरेशन के हवाले ज़रिए हो, चाहे वो मुज़ाकरात के ज़रिए हो। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी मुल्क है और आजकल तो वो कह रहे हैं कि हमारी शरई निज़ाम है, तो उस हमारी जुनूब की तरफ ईरान है। तो मेरे ख्याल में ये पड़ोसी जो ममालिक हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जो यानी चाहे वो ईरान की गवर्नमेंट है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, इनके अंदर जो इंटरनल लेवल पे जो क्राइसिस हैं या जो मुल्क के मुस्तकबिल को, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, इनको मुतफ़िका तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इनका ऐसा सफाया करना चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बने। सफाई का आपको उम्मीद है? और दूसरा ये है कि कई ऑपरेशन भी हुए, उनका क्या नतीजा निकला? लोग आज भी दर बदर है, लोगों की आज भी गरे मसमार है। बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने दो बंदों को बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे वो दो बंदे नहीं मिले। एक जालिम जो ज़िंदगी में अल्लाह की लाठी से, अल्लाह की सज़ा से बचा हो, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा बगैर सज़ा के। और दूसरा सही आदमी, वो फरमाते थे कि मैंने सही गरीब नहीं देखा, तंगदस्त नहीं देखा। अगर हम अल्लाह की तरफ रजू कर ले, आपस में हमारी यूनिटी हो और खुलूस दिल से अगर हम अपनी मुस्तकबिल के लिए और हमारी न्यू जनरेशन के लिए अगर हम वो अमल तय करे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूनिटी के लिए गालिब खान साहब का क्या किरदार होगा? शर्म आनी चाहिए, हमें तो शर्म आनी चाहिए। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में वो ना हो, सिस्टम सही ना हो, तो वो मुल्क, यानी अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह वो बड़ा आदिल ज़ात, मरसक का पता है, वो बड़ा रहमान ज़ात है। मरसक से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, तालीमी इदारे बंद है, लोग परेशान हैं। मैं नकल मकानी तो सिर्फ अज़म वर्षक तक महदूद नहीं है।
नकल मकानी तो मेरे ख्याल में स्टेप वाइज हमारे बाद जो पुराने डिस्ट्रिक्ट है KPK के, यानी हमारे बाद सेकंड नंबर पे टांक आते हैं, फिर थर्ड नंबर पे डी खान आते हैं, फिर लकी, इसी तरह होते हुए तकरीबन ये फिर पंजाब। ऐसा वक्त भी आएगा कि वो भी नकल मकानी करेंगे, वो वक्त भी आने वाला है। जो प्रेजेंट हालात हैं, मैंने खुद भी ख्वाजा आसिफ से कहा कि एक दिन मैं रात को शाम की नमाज़ पढ़ के अपने पुराने गांव से मैं निकला, तकरीबन प्रेजेंट जहां मेरा घर है तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला है। मैंने कहा कि खुदा की कसम से जो ही मैं अपने दरवाजे से निकला, न मैंने अपने गाँव के दरवाजे के सामने कोई बंदा देखा, घर दरवाजे के सामने नहीं देखा, न मैंने दरवाज़ा खुला देखा है, न मैंने गली कोचों की तो बड़ी दूर की बात है। मैंने कहा कि मेरे घर तक खुदा की कसम से मैंने इंसान नहीं देखा। तो ये हमारे प्रेजेंट ये हमारे ईमान की ख़राब सूरत हाल की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठीक कराने की, लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी रियासत की है। होती है, रियासत की है, क्योंकि रियासत नाकाम है। एक अल्लाह के बाद जो पावर अल्लाह देते हैं वो रियासत को देते हैं। तो रियासत को संजीदगी से ये काम लेना चाहिए। अगर संजीदगी से न लिया तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ्यूचर बड़े ख़तरे से दुचार होगी और हमारी नस्ल दर नस्ल हमें बदुआएँ देंगी, हमारी नई जनरेशन हमें बदुआएँ देंगी। ये प्रेजेंट टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए और हमारी आने वाली न्यू जनरेशन के लिए हम उसको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, लेकिन उसकी जान, उसकी इज़्ज़त, उसका हिफाजत करना ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वज़ीरिस्तान और अपर वज़ीरिस्तान में गालिब खान साहब का अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए क्या किरदार होगा? हम तो बहरहाल मैंने उसी मीटिंग में भी कहा है कि हमारी जान और माल सब कुछ अपने इलाके पे कुर्बान, क्योंकि हमें जो स्टेटस मिली है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने इलाके की वजह से मिली है। मीटिंग के अलावा ग्राउंड पे क्या किरदार है? किसका? आपका? मेरा इलाके गए हो मौजूदा सूरत हाल? इलाके मैंने ये 15-20 दिन पहले मैं गया था, 15-20 दिन गुजार के। हालांकि मुझे लोग कह रहे थे कि आप तो बहरहाल पता नहीं क्या वजह इसी हालात में आप आते हो। मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, इसी इलाके की वजह से मुझे ये स्टेटस मिला है। मैंने कहा कि मेरी तन मन धन सब कुछ कुर्बान अपने इलाके के लिए और अपने इलाके के आवाम के लिए। मैं कैसे ये पीछे हट सकता हूँ? मैं अगर गालिब खान हूँ तो अपने इलाके की वजह से हूँ, उन लोगों की वजह से मुझे ये स्टेटस मिला है। वज़ीरिस्तान में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल रियासत की मतलब पॉलिसी है या रियासत को इसमें फ़ायदा है आपके ख्याल में? यार ये कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जहाँ भी जो हेड होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि मेरी इंसल्ट हो और मैं नाकाम हो। लेकिन सिर्फ ये है कि हमें यहाँ प्रेजेंट टाइम में यूनिटी की ज़रूरत है। जब तक यूनिटी नहीं होगी सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह खुद फरमाते हैं जिस कौम में यूनिटी ना हो मैं उसको सफ़े हस्ती से मिटाता हूँ, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो। अगर गैर मुस्लिम में भी यूनिटी हो, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसको भी तौफीक देता हूँ। अल्लाह ताला को इतना पसंद है। इत्तेहाद इत्तेफाक होना चाहिए, हर मसले के लिए कौम को इकट्ठा ही होना चाहिए। कौम को भी इकट्ठा होना चाहिए और मुल्क को भी, प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी अब ये मसला संजीदगी से उठाना चाहिए। ये इनकी ज़िम्मेदारी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमारी इज़्ज़त और हमारी जान की हिफाजत जो है ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑपरेशनों के बावजूद और इतने अरसे के बाद लोग आज भी महफूज नहीं है, तो फिर भी आपको हुकूमतों से उम्मीदें? भतीजे, मैं जो प्रेजेंट माशरे को देख रहा हूँ, ये सबसे पहले बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह खुद फरमाते हैं जैसे आपके अमाल होंगे वैसे मैं फ़ैसले भेजूँगा और ऐसे लोग आप लोगों पर मुसलत करूँगा कि वो आपके लिए सुकून की बजाय तबाही और बर्बादी का सबब बनेंगे। हमारे अमाल मामलात ठीक नहीं है। पहले सबसे बड़ी बात तो मैंने जो निफाकी की है कि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुआशरे में झूठ, धोखा और जुल्म आम हो जाए तो समझे कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ तो है, लेकिन अल्लाह ज़रूर उस कौम को सज़ा देंगे। वज़ीरिस्तान के लोगों को अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें आपस में इत्तिफाक करना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, और गवर्नमेंट को भी हमें यानी कम से कम वो असल में हमारी कौम को यानी तकरीबन
यानी वो यानी उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी यूनिटी की ज़रूरत है और मुल्क को भी संजीदगी से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को संजीदगी से ये मसला उठाना चाहिए क्योंकि ये स्टेप वाइज पहला नंबर ट्राइबल बेल्ट का है, उसके बाद स्टेप वाइज KPK, ये भी हो सकता है कि KPK के बाद पंजाबी लपेट में आ जाए। ऑपरेशन हुए जो कि उनका नताइज आपके सामने है, दहशतगर्दी आज भी है, ख़त्म क्यों ना हो सकी आपके ख्याल में? अभी तक जो है वो ख़त्म इसलिए नहीं हो सकी कि वो बैक्ड हैं, उनके पीछे लोग हैं और उनके पीछे वो लोग हैं जो हमारे जो शरपसंद अनासिर हैं, जो हमारे मुल्क में भी हैं और बाहर भी हैं, जो उनको इश्तियाल दिलाते हैं और इसके लिए वो आगे लेके चलते हैं। जब तक ये नहीं होगा, आप ये देखें कि हमने कंट्रोल तो करना है, मेजर्स तो लिए जाते हैं ना, जब तक हमारा एक फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क और एक माइंडसेट सामने ना आए। अभी भी आप देखें कि जिस तरह से पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, तो हम कहते थे जी 65 की जंग में तो हमने कुछ नहीं किया, 71 हम हार गए, मगर असल हकीकत जो है अब खुल के सामने आई कि किस तरह से मुक्ति बाहिनी जो है वो पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म्स में वो सामने आई और उन्होंने जो कुछ किए। हमारा जो 9 मई का जो था उस जो अभी हमने इसमें किया है बुनियाद महसूस के लिए, हम क्यों किया कि हम एक फॉर्मिडेबल वॉल की तरह खड़े हो जाएं और हम जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको सही करें। या दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों? और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, मगर उसमें एक आप थोड़ा सा एलिमेंट देखें, बलूचिस्तान के बारे में भी है, मगर ये है कि हमारा जो है आप देखें कि फॉर इंस्टेंस जो पोरस बॉर्डर्स हैं वो कहाँ हैं? पोरस बॉर्डर्स हैं अफ़गानिस्तान 6 मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा जो इसका बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। और कितने लोग यहाँ पे आते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मैंने कितना इस पे काम किया है, मैंने इस पे इतनी स्टडी किया और मुझे पता चलता है कि वो वहाँ से जो चलते हैं $2500 पर हेड लेता है वहाँ पे उनका मिडल मैन, और उनके अफ़गानियों को वहाँ से वो लेके जाता है किसी घर में, वहाँ नीचे लेके जाता है, टनल है, वो जब ऊपर निकल के आते हैं 1 किलोमीटर चल के या आधा किलोमीटर चल के, तो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी किसकी है? डिफेंडर्स की, सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है, डिफेंडर्स की भी है, पाक फ़ौज की है। डिफेंडर्स में और कौन कौन से होता है? आपके FC आ जाता है। हम एज ह्यूमन बींग्स हम उनको तहफ़्फ़ुज़, मेरे घर में मैं छुपा के रख लूँ, हाय हाय बच्चे आनी आ जा, इधर रह जा, आई मीन कम ऑन, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। अभी हमें देखना कि मेरा बेटा अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, मुझे नज़र रखनी है और मुझे उसको उस पर जो है पकड़ना है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो हमें आपकी मेरी एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई मी माई सेल्फ। आपने बात की कि कई ममालिक इसमें मुलविस है दहशतगर्दी में, क्या पॉलिसी भी हो सकती है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मतलब इस सूरत हाल के हवाले से या ऑपरेशनों के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से, क्या उसको भी तब्दील कर देना चाहिए? देखें इवॉल्व होगा ना, हम देखेंगे। एक होता है टेस्ट केस भी होता है, हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें अभी तक नहीं हम उनको सेटल कर सके, तो हम उनको सेटल नहीं कर सके तो हमने उसके लिए कुछ और लाया अमल भी देखना है ना, ये नहीं तो फिर ये ट्राई करते हैं, ये नहीं तो ये ट्राई करते हैं। तो हमने अपने दुश्मन के दान खट्टे करने हैं, हम जो मर्ज़ी ये कर लें। हमें पता है कि ये जो आस्तीन के सांप यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, हमने उनको भी कैच करना है। 30 सालों से खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भी लोग दर बदर है, आज भी कैंपों में रह रहे हैं। बदर कौन है? खैबर पख्तूनख्वा में लोग आज भी कैंपों में रह रहे हैं। जी कैंपों में रह रहे हैं, मगर वहाँ पे किस वजह से वो वापस नहीं जा रहे? वो तो फिर इतने अरसे के बाद क्लियर वज़ीरिस्तान का आपने सुना होगा कि हमने वज़ीरिस्तान क्लियर कर दिया, और फिर भी दहशतगर्दी के हवाले से, ऑपरेशनों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीरिस्तान और फिर बजावड़ के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो उनके लिए दुआगो हूँ और मैं चाहूँगी कि वो उसी तरह हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि हमारे बहादुर जो पठान हमारी जो कौम है वो खड़ी हो इसके ऊपर और वो कहे कि नहीं, हमने इसके लिए फ़ाइट करना है और हमने दुश्मनों को 25-30 सालों से फ़ाइट कर रहे हैं। देखिए लीडरशिप के ऊपर बहुत मैटर करता है, कहाँ पे आप अपोलोजेटिक हो जाते हैं, कहाँ पे आप कहते हैं नहीं। अभी हमारा जो तरीक़ा था वो यही था ना कि हमने वी हैव टू स्टैंड फॉर इट, फॉर्मिडेबल वॉल जिससे बुनियाद महसूस की बात हुई है वो यही है ना कि अब हमने खड़े होना है। और इसमें सिर्फ हमारे डिफेंडर्स देखिए अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं, मगर हमने भी तो करना है, आपने मैंने भी तो करना है, मैंने भी नज़र रखनी है कि ये कौन मेरे इर्द गिर्द कौन एलिमेंट्स हैं। जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी किसकी है?
جان و مال کی تو حکومت کی ہوتی ہے, ڈیفینڈرز کی ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میری بھی ہے. ایک تو نہ اسلحہ ہے آپ کے پاس, نہ اسلحہ ہے, مطلب جن کے پاس ہے ان کو چاہیے کہ جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری نبھائیں. میری نظر, اگر میرے پاس اسلحہ نہیں ہے مگر میرے پاس نظر تو ہے, میرے پاس عقل تو ہے, اور میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو رپورٹ کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. یہ لوگ کون ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں ملتا, جو ہر وقت تنقید کر کے اور ایک شر پھیلاتے ہیں, اور وہ پھر اس کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. سوشل میڈیا نے کتنی فیک نیوز دی ہیں, حقیقت کیا رہی کیا نہیں رہی, ہم سب کا اس میں ہاتھ ہے, ہم سب کا اس میں رسپانسبلٹی ہے. جب تک ہم اپنے رول کو صحیح طریقے سے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ alone ایز اے پارلیمنٹیرین, بٹ آئی ایم آلسو ٹاکنگ ایز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری. ویمن پیس اور سیکورٹی پہ میرا بہت کام ہے. اگر آپ مجھے گوگل کریں, اگر آپ دیکھیں کہ سیکورٹی اس کے اوپر کتنا ہے, تو یہ چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے. ہم مطلب ایز اے کامن, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کم سے کم وائلنس بیچ میں لائیں, ہم ایک بہتر جو ہے راستے اختیار کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ جیسے یہ سوال کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے تجاویز آئیں گی, جو انالیسز آئے گا, دیٹ ہیز ٹو کم آؤٹ, اینڈ دیٹ ہیز ٹو کم آؤٹ ناٹ اونلی ایز اے تنقید alone, بٹ اٹ آلسو ہیز ٹو کم اپ ود ریزولوشن کہ جی آپ نے یہ سوچا, اگر آپ ایسا کرتے تو کیا خیال تھا, اینڈ دین پیپل ول ٹیک اٹ سیریسلی. آیا د ترهګرۍ ختمه په اپریشن کې ده؟ خبره دا ده چې اپریشن که نه وکړي نو بیا دا یې حل دی. ذمہ دار یې څوک دی نه ترهګرۍ د دومره اپریشنونو باوجود نن هم هلته کې خلک در بدر دي, خیبر پښتونخوا کې هم, بلوچستان کې هم د ستاسو مخامخ ته هر صورتحال. ذمہواری خبره ده, چا ذمہواری ده یا نه ده, دا دویمه خبره ده. اول دا راته چې 1500 کسان, 15000 کسان, 10,000 کسان په دې خبرې باندې ډیټرمن دي, ټینګ دي چې موږ به د تشدد په ذریعه د یو بدلون راولو, کاغه د نظام بدلونی او کاغه د جغرافیا بدلونی. نو د هغې جواب به ته څنګه په سوال ورکې, مینت به ورته کې, خواست به ورته کې, که په دغه طریقه کېږي وایي. سینیټر صاحب, نن هم د خلکو کورونه ړنګ دي, نن هم په کیمپونو کې دوی پاتې کېږي, او د هغې باوجود هم دوی ته مخکې دا هم وویل شو چې ستاسو علاقه کلیر ده, خو نن هم هلته کې ترهګري ده. وجه څه ده؟ دا ستا په یو سوال کې زما په یو جواب باندې د دې وجوهات پته نشي لګېدی. دغه زموږ د میډیا یو لویه مسله دا ده چې دوی سوال کوي نو 2 جمع 2 4 جواب غواړي. ما سره هم جواب نشته, بل چا سره هم نشته. دا نه چې موږ سره جواب نشته, د مخصوصه وخت کې جواب نشته. د دپاره د پارلمان فورم موجود دی, د دې دپاره نور فورمونه موجود دي چې په هغې باندې یو غونډ بحث په دې وشي او هر قسمه فکر په هغې کې مخامخ راشي او بیا خلک څه نتیجې ته راورسي. په 90,000 لک انسانان شهیدان شوي دي, د هغوی د طرف نه خلک مړ شوي دي. نو دا په دغه یو سوال او په یو جواب کې به دا خبره خلک به ورسي چې د دې وجوهات دا دي یا دا دي. دا ډېر ګران کار دی. پالیسي واضحه پکار ده یا پالیسي واضحه ده؟ بالکل واضح پکار ده. ټول نول میډیا ته پکار ده چې ځان واضح کړي, ودې وایي چې دوی دا جنګ کول غواړي که نه کول غواړي. که نه کول غواړي مخامخ ته خبره وکړي. دا نیم دلته اګی یا چې نیم هلته اګی, یا چې کله د ریاست نه یېرېږي کله د طالب نه یېرېږي, دا یاره دې پرېږدي, یا دې د هغوی نه ویېرېږي یا دې د ریاست نه ویېرېږي. بالکل پکار هم داسې ده, خو بیا هم خیبر پښتونخوا او چې کوم خصوصا د بجاوړ د وزیرستان خلک ډېر په مشکل کې هم دي موجوده صورتحال کې, د اپریشن چې کومې خبرې هم کېږي, ستاسو ورته پیغام څه دی؟ زه د کوم فریق سره ولاړې د هغې وضاحت پکار دی. هم ما ته وضاحت پکار دی, هم میډیا ته وضاحت پکار دی, هم خلکو ته وضاحت پکار دی, ریاست ته وضاحت پکار دی, ټولو ته کلیرټي پکار ده. یا د دې طرف ته شي یا د هغه طرف ته شي, آخر خو یو فریق به انشاءالله ګټي. خپل فریق د کم فریق سره درېدل دي, د هغې فیصله دي وکړي. ریاست ته کردار نه تاسو مطمئن یې د دهشتګردۍ په حواله باندې یا د دهشتګردۍ د خاتمې په حواله باندې؟ ریاست زما په نظر د خیر استعاره ده او غیر ریاستی د شر استعاره ده. نو زه د کومې استعارې سره ودرېږم؟ د خیر استعاره به کم خیري, زیات خیري, منځنی خیر به خدای خیر, او غیر ریاستی کم چې کردارونه دي ا د شر استعاره ده. زه د شر د استعارې سره نه ودرېږم. چې کوم خلک امن غواړي په هغې باندې اف آی آر هم کېږي, گرفتاره کېږي هم, د هغې ستاسو په خیال باندې وجه څه ده؟ د هغې سره خو مطلب ریاست هم پکار ده چې اوږه په اوږه ورسره ودرېږي. په ګوره ته که ځینې مخصوص حالاتو کې څه مخصوص واقعاتو په بنیاد باندې د ټول د ریاست شکل د هغه نظر ته ورته ګورې, نو زما په خیال موږ به کنفیوژن نور زیاتو. یو په واضح منځ کې فیصله وکړه چې د تشدد لاره غیر ریاستي
حلقو اخیستې ده هغې سره ملاتړ کول پکار دي یا د ریاست سره کول پکار دي نورې خبرې به اسانه شي رای د خاتمه حل په اپریشنونو کې دی بالکل نه ده ګورئ تاسو چې کله نه ملک آزاد شوی دی تر اوسه پورې چې څومره ملیټري اپریشنز شوي دي تاسو دا تاریخ وګورئ په هر یو تاسو یو مثال ورکولی شئ چې هغه ناکامه شوی دی د 1948 اپریشن که تاسو وګورئ تاسو بیا داسې د 1971 اپریشن وګورئ تاسو بیا د خیبر پښتونخوا یویشت اپریشنونه وګورئ که چېرته هغه یویشت اپریشنونه کامیاب وو نو بیا د 22م اپریشن ضرورت ولې راغی او بل خبره ده چې که دومره ملیټري اپریشن یو دومره غټه اکټیویټي دوی د یو صوبې دپاره پلان کوي نو پکار نه ده چې کم سپریم یو دغه د یو سپریم اداره ده د پاکستان هغه پارلمان دی پای کې عوامي نمایندګان ناستي پکار ده چې هلته کې په دې باندې بحث شوی وی هلته کې یو پالیسي جوړه شوی وی او د هغې نه وروستو بیا هغه امپلیمنټیشن د هغې شوی وی نو یو عوامي نماینده دو په اعتماد کې نه دی اخیستی او د هغې نقصان بیا دی چې کله ستا سره قوم نه او ستا سره کله د قوم هغه مرسته نه نو بیا که ته هر قسمه اپریشن کې هغه به هلته کې ناکامه کېږي ترهګرۍ خلاف چې کوم اپریشنونو تاسو خبره وکړه 21 اپریشنونه د نه کامیابېدو وجه څه ده او مطلب د موجوده چې کوم دوی خبرې کوي چې اپریشن به کېږي نو آیا تاسو ته داسې لګي چې دا به هم یو کامیاب اپریشن وي ګورئ د ټول نه غټه وجه دا ده یو خو زموږ نیت ټیک نه دی ځکه چې موږ پکې خوا او بد کوو موږ اسټریټیجک تصویرات اساسي دلته کې دوی جوړ کړي دي ایز فارن پالیسی یو حصہ موږ دوی ګرځولې دي په 1970 یا د 1980 په دهایي کې موږ هم دغه خلک راغستې دي دلته کې جوړ کړي دي او بیا د یو عالمي طاقت خلاف جنګولې دي په افغانستان کې او تر اوسه پورې موږ هم خوا او بد کوو چې کم زموږ د ملک خلاف کار کوي موږ وایو دا بد دی او چې کم زموږ دپاره د نورو ملکونو خلاف کار کوي موږ وایو چې دا ښه دي تر څو پورې چې موږ دغه تمیز نه لر کړی او تر څو پورې موږ د خپلې دغه د پالیسۍ نه یو خوا شوي تر هغه پورې به موږ دا نقصانونه چوتو که تاسو ته یاد وي ولي خان هم په دې اسمبلۍ کې د فلور آف د هاوس باندې دا ویلو چې کله زموږ د فارن پالیسي چې په کومه طریقه باندې موږ جوړو او موږ دا خلک جوړو نو دا داسې دی لکه موږ چې د بارودو په ډیر باندې کینو او بیا که تاسو ته هغه یادي عمران خان هم دا ویلو چې موږ صرف د ډالرو دپاره خپل ځمکه چې د هغه نورو قوتونو له ورکو د نورو قوتونو دپاره استعمالو تر څو پورې چې زموږ نیت نه ټیک شوی او تر څو پورې موږ عوامي نمایندګان په خپل پالیسۍ جوړولو کې هغو له حصه نه ورکړي تر هغه پورې سوال نه پیدا کېږي چې دا اپریشن واضحه پکار ده بالکل واضحه پکار ده تر هغه پورې دا اپریشن کامیابېدی هم نشي زه پرون باجوړ ته تللی موږ پرون هلته کې د باجوړ د خلکو سینټیمنټس او جذبات کتلي دي هغو په یو صورت باندې ته نه تیار تر څو پورې چې د قوم سره جرګه نه شوي تر څو پورې چې قوم په اعتماد کې نه اخیسته شوی تر هغه پورې د دې اپریشن هغو خلاف ته چې ستا خلک خلاف وي نو هغه اپریشن به ته څنګه کامیابې بلکې دا چېرته د مسلو حل وی نو نن به په بلوچستان کې امن نه په 1974 کې موږ شروع کړی دی که دا د مسلو حل وی نن به مشرق پاکستان زموږ سره نه که دا د مسلو حل وی چې کوم په بلوچستان کې موږ اپریشن شروع کړی دی هغه موږ صرف د شپږو میاشتو دپاره شروع کړی تر اوسه پورې دا تقریبا 50 کاله د هغې وشو هغه روان دی د 2023 نه زیات د دهشتګردۍ واقعات چې دی په 2024 کې شوي دي 90% پای کې اضافه شوي ده نو پکار ده چې کم شوی وی که نه نو زما په خیال تاریخي طور معاشرتي طور سماجي طور او معاشي طور د دې مختلف فیکټرز دي تر څو پورې چې هغه موږ نه ایډریس کړي تر څو پورې چې موږ د هغې خاتمه نه کړي سوال نه پیدا کېږي چې صرف په کاینیټک باندې یا د طاقت په دغه په استعمال باندې موږ د دهشتګردۍ خاتمه وکړو کتونکو ترهګرۍ خلاف اپریشن باندې د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبره تاسو واورېدې دوی هم په دې حواله سره مختلف رایې لري خو په کار داسې ده چې د خلکو د جان او مال د تحفظ دپاره ریاست په لوی کس ګامونه پورته کړي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان